بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. माशाअल्लाह दाऊ जनाब कारी मेराज मोहम्मद से چې د هغې په زبان باندې مونږ تلاوت د قرآن مجید اوریدو نو د قرآن مجید تلاوت چې څومره په بهترین انداز کې په ښکلي آواز کې کیږي نو دومره د انسان زړه ته سکون او اطمینان حاصلیږي ځکه په قرآن مجید کې بذات خود یو ډیر خوند او یو ډیر لذت پروت دی په دنیا کې د ټولو نه زیات انسان ته چې کم سرور او سکون ملاویږي دا صرف د الله په کلام کې دی او د الله د کلام دا د مسلمان دپاره د زړه د سرور او د زړه د سکون د حصول ذریعه ده نو چې څومره په ښکلي انداز کې تلاوت د قرآن کیږي نو دومره د انسان زړه کې د قرآن هغه محبت د قرآن مجید د تلاوت هغه شوق لالم سیوا کیږي لہذا مونږه تاسو له دې کمدنه هغه پکار دا دي چې په خپل زړه کې د قرآن عظیم شان سره محبت پیدا کړو زه اوس د نعتیه کلام دپاره دعوت پر کوم جناب حواس خان صاحب ته چې هغه یې راشي او تاسو ته نعتیه کلام پیش کړي نبی کی
रब से मिले हैं, रब से मिले हैं खजाने सारे, उन पर फिदा है ज़माने सारे। मेरे नबी के लिए तो रब से, मेरे नबी के लिए तो रब से है मीठा कौसर का जाम आया। कहीं कहीं पर दुरूद आया, कहीं कहीं पर सलाम आया, कहीं कहीं पर दुरूद आया, कहीं कहीं पर सलाम आया। माशाअल्लाह द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगा सिफात چې په قرآن عظیم الشان کې الله تعالی د خپل محبوب پیغمبر ذکر کوي، نو هغه په کم د مینې او د محبت اظهار کوي. الله تعالی فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی. لہذا هغه د انتهایی د محبت او د مینې کلام چې کمدن هغه مونږه تاسو اوریدو. نو زه یو عاجزانه درخواست چې کمدن هغه د حاضرینو ته کوم چې تاسو ټول ملګري چې کمدن هغه په اطمینان سره کینئ. دا وروستو چې کوم ملګري ناست دي د صحن کې دې پاره چې کمدن هغه ځای خالي دی، دلته کې راشئ، دلته کې دا وروستو ملګري چې کم دي دی خوا چې کمدن هغه د صحن ته راشئ چې د دې مجمع لغونته کې هغه رونق بړاو شي. لغونته کې د انتظامي خیال وساتئ. ملګری لږ حرکت وکړي، مجمع چې کمدن هغه لغونته کې انتظامیه برابر کړي، لغونته کې د مجمع رونق سیوا کوي. زمونږه مهمان خصوصي چې کمدن هغه تشریف راوړی دی، لہذا زمونږه ستاسو دپاره یو ډېره د فخر خبره ده چې زمونږه په دې مجلس کې یو داسې هستي موجوده ده چې د هغی په هر میدان کې علمي خدمات چې کمدن هغه د چا نه پټ نه دي. هغی که هغه میدان چې کمدن هغه د علم مناظرې دی، که هغه میدان د ختم نبوت دی، که په هر میدان کې علماء کرام لګیا دي زمونږه ستاسو رهنمایي کوي. لہذا پکار ده چې مونږه د ژوند په هر موړ کې، د ژوند په هر پهلو کې د دغه علماو سره ناسته کوو او د دغه علماو هغه سره هغه خپل محبت هغه قلبي محبت ساتو. لہذا زمونږ مهمان خصوصي تشریف راوړی دی. زه بلا تاخیر چې کمدن هغه دعوت خطاب ورکوم. مناظر اسلام وکیل احناف، امیر نوجوانان احناف ضلع صوابی مولانا مفتی رسال محمد صاحب ته چې هغه راشي امونږه تاسو د خپلو قیمتي کلماتو نه مستفید وفرمایي. مولانا مفتی رسال محمد صاحب.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف واجی. زما انتہائی قابل قدر صدر مجلس او نور د دې علاقې ډیر عزتمن مکرم و محترم علماء کرام د دې علاقې دین باندې مینو مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو نننې پروګرام دا عقیدې د ختم نبوت په حواله سره او 7 ستمبر په حواله سره منعقد شوه دی. کوم ملګرو د دې پروګرام انعقاد کړي دي د دې لپاره منډي والی دي د دې لپاره کوششونه کړي دي او کم ملګری دی کې خدمت کوي الله جل جلاله دی دا غټولو دا مهنتونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. کم ملګری د ختم نبوت په جذبه باندې د میدان تراغلی دی او دلته ناستی چې د خپل خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ختم نبوت او د ناموس رسالت د پاره خپل حاضری ولګي. الله دې ستاسو د ټولو د حاضری د قیامت پرز د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت سبب وګرځي. زما عزتمندو یو د عقیده د ختم نبوت او یو د تحفظ عقیده ختم نبوت دا دوه سيزونه دي او دواړه جدا جدا دي. ختم نبوت دا زمونږ عقیده ده. ختم نبوت دا زمونږ ایمان دی. ختم نبوت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. محمد رسول الله محمد رسول الله عقیدہ د ختم نبوت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
د سیرت عنوان دی. عقیده د ختم نبوت زمونږ د ایمان دویم نوم دی. دې د وجې نه نن دوه خبرې ذهن کې کینول پکار دي. یو دا چې دا ختم نبوت څه ته وایي، او دویم چې تحفظ عقیده ختم نبوت دا خلق کم خلق دی او دا کار څه کار دی. د ختم نبوت عقیده خو زمونږ دا ده، او دا یاد ساتئ یو خبره، د ختم نبوت بیان او د ختم نبوت تقریر دا د عامو بیانونو په شان مګڼئ، دا د عامو تقریرونو په شان مګڼئ. د ختم نبوت تقریر او د ختم نبوت بیان دا زمونږ د ایمان سبق دی او زمونږ د ایمان مذاکره ده. دلته ایمان زده کول دي. دا په کوم عنوان چې دلته راغلی یو دا عنوان اغستل دي، او دا عنوان کلی په کلی، کوڅه په کوڅه، کور په کور رسول دي. لہذا د دې ځای نه ما او تا واپس شو، ما او تا نه څوک تپوس وکړي جومات کې څه چلو، ما او تا ورته ووایو جومات کې د ختم نبوت پروګرامو. د څه پروګرامو؟ د څه پروګرامو؟ بیا تپوس وشي ختم نبوت څه ته وایي، چې ما او تا دې ځای نه یو سبق اخیستی او زه د دې ځای هغه سبق په دوو کرښو کې، په دوو الفاظو کې راوالم او بل ته وښوم. باز د دې جلسې مقصد الله پوره کړو. ختم نبوت څه ته وایي؟ د انبیاء علیهم السلام کومه سلسله چې الله جل جلاله د حضرت آدم علیه السلام نه شروع کړې وه، هغه سلسله د انبیاو په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې اختتام ته ورسېده. د جناب محمد رسول الله په درود شریف هم ډېر ښه ناراضئ ښه. زمونږ مشران وایي دا درود شریف یو داسې عمل دی چې دا به وایي په فرش باندې او وزیري به دې لګي په عرش باندې. وایي به په فرش او وزیري به دې چته لګي، په چته به لګي. نن عرش کې وزیري لګوئ که نه لګوئ؟ لګوئ که نه لګوئ؟ څوک څوک لګوي لاس اوچت کوي. نو بیا لږ ویښ کښېنئ. اللہ جل جلالہ دا انبیاء علیہ السلام کما سلسلہ دا حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کری وا آغا سلسلہ دا انبیاء پا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانے اختتام تو رسیدہ دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نباد با اللہ بل چاہتا نبوت، اللہ بل چاہتا نبوت، اللہ بل چاہتا نبوت نور کئی کچھاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبات دا نبوت دا وکڑا دا سڑے مسلمانو، دا سڑے مسلمانو، دا سڑے مسلمانو چکم سڑے دا دے سڑی پا کپر کے شک کئی دا سڑے مسلمانو. دا زمونږ عقیده د ختم نبوت ته. کور ته لاړو، تپوس وشو، لار کې وشو، ملګري وکړو، جومات کې څه مسله وه؟ ته به وایې ختم نبوت پروګرام و. هلکه ختم نبوت څه ته وایي؟ ته به وایې ختم نبوت زما د ایمان مسله ده. د څه مسله ده؟ ختم نبوت څه شی دی؟ زمونږ ایمان دی. ختم نبوت زمونږ ایمان دی. بھائی د ختم نبوت مطلب څه دی؟ چې ما او تا په دوو الفاظو کې د ختم نبوت مطلب بیان کو چې د انبیاء علیهم السلام سلسله الله په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې اختتام ته ورسوله.
دغه سلسله د انبیاء الله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختم کړه. د نبی علیہ السلام نه بعد به الله بل چاته نبوت نه ورکوي، او که چا د نبوت دعوه وکړه دغه سړی به مسلمان. بس دا زمون عقیده د ختم نبوت ده. دې ځای دا سبق یاد کړو، د دې ځای نه به لاړ شو، او چې دا سبق موږ بل ته ورسو، موږ د دې جلسې مقصد پوره کړو. دویم یو د تحفظ عقیده ختم نبوت. دا دلته چې کوم ملګرو پروګرام یې خیره دا د یو تنظیم او د یو جماعت د لاندې دی. هغه جماعت څه شی دی؟ عالمی مجلس تحفظ عقیده ختم نبوت. نو ختم نبوت خو زمون عقیده ده، ختم نبوت زمون ایمان دی، او تحفظ ختم نبوت دا زمونږ ډیوټي ده. څه شی دی؟ تحفظ عقیده ختم نبوت دا څه شی دی؟ دا ډیوټي ده، دا ذمہ داری ده. یاد ساتئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت د عقیدې تحفظ کول، د رسول الله د ناموس څوکیداری کول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی په حیثیت باندې زمونږ د هر یو کس ذمہ داری ده، زمونږ د هر یو کس ډیوټي ده. الله جل جلاله په عالم ارواح کې دوه وعدې اخیستې وي، بلکې درې اخیستې دي. یوه وعده چې الله تر قیامت راتلونکي انسانان په عالم ارواح کې را جمع کړل. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. الله تر قیامت راتلونکي انسانانو نه یوه وعده په عالم ارواح کې دا اخیستې وه، الستو بربکم، آیا زه ستاسو رب نیم؟ آیا زه ستاسو خالق او مالک نیم؟ په عالم ارواح کې مونږ د دې خبرې اقرار کړی دی. قالو بلا، اے ربا بېشکه ته زمونږه تاسو ټول یا زما خیال جوړ ښه صحیح د خوبه را پاڅېدلي یئ. یوه وعده عالم ارواح کې الله دا واغسته چې الله زمانه اقرار واغست. وکړه اقرار. الله وایي چې زه ستا رب یم، ما اقرار کړی دی. اے ربا زه د دې خبرې اقرار یم چې ته زما خالق یې، ته زما مالک یې، ته زما رب یې. زما محترمو دا وعده چې الله اخیستې ده دا یې په خپل ربوبیت اخیستې ده. دا وعده د ربوبیت ده، او دې ته عهد د الستو وایي، دې ته وعده د الستو وایي. لیکن قربان د الله د ذات ده چې کله الله د خپل ذات باره کې وعده اخلي نو الله جل جلاله ساده الفاظو کې تپوس کوي. بس الله په عالم ارواح کې دوره تپوس کوي، الستو بربکم، ستاسو رب نی؟ موږ په ساده الفاظو جواب ورکړی دی، بلا ته زمونږ رب یې. بیا په دې وعده باندې الله گواه جوړی کړی دي فرشتي. ما وعده د ربوبیت کړی ده، خو الله په ما گواه څوک جوړی کړی دي؟ موږ د دې خبرې اقرار کړی دی گواه په ما فرشتي دي. مفسرین ذکر کوي گواه ځمکې او اسمانونه دي، گواه فرشتي دي. الله دلته خپله گواه نه دی جوړ شوی، الله دوباره تپوس نه دی کړی، لیکن الله یو دویمه وعده اخیستې ده. الله چې دا یوه وعده زمونږ او ستاسو نه په عالم ارواح کې واخیسته، الله جل جلاله د تمام انسانانو نه 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیهم السلام دا را جدا کړل. سورہ 1,40,000 نه کوي. خپه نشئ، بې ادبي دې ما پې خو 40 نه کوي، 1,40,000 نه. ښه پوه شوئ؟ زمونږ د ایمان مسلې 1,40 نه کوي، 1,24 او 1,24 سره بیا مونږ سو کم و بیش، ځکه چې د انبیاء حتمی تعداد معلوم نه دی نو کم او بیش په ورسره خامخا و. دا د عقیدې د تحفظ دپاره دا دوه ټکي به پښتو کې علماو لګولي دي، ځکه په دې علما بیا ډېر لوی بحث کوي. عالم ارواح کې الله د تمامو انسانانو نه
1,24,000 کم و بیش انبیاء علیهم السلام را جدا کړل. الله جل جلاله بیا دویم وعده د انبیاء علیهم السلام نه اخیستې ده. هغه وعده څه ده؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ جل جلالہ په عالم ارواح کې 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیهم السلام سره مخاطب دی. اے زما د انبیاء جماعتا، نن ما سره وعده وکړئ. قرآن کریم د دې وعدې ذکر کوي چې کومه وعده په عالم ارواح کې الله د انبیاء نه اخیستې ده په لفظ د میثاق سره. میثاق هغه وعدې ته ویلی شي چې کومه سره د قسم نه وي. تاسو ملګري لږ ما ته متوجه یې ښه ده، دغې طرف ته نه، دې خوا متوجه یې ملګري. کومه وعده چې الله د انبیاء علیهم السلام نه اخیستې ده هغه سره د قسم نه ده. د څه نه ده؟ میثاق لفظ قرآن ذکر کوي. میثاق هغه وعدې ته ویلی شي چې مؤکد بالقسمي. یوه وعده د عام انسانانو نه، عامو انسانانو نه الله په عالم ارواح کې وعده دي. الستو بربکم، آیا ستاسو رب نیم؟ قالو بلا، ما ساده جواب ورکړی دی بلا ته زمونږ رب یې. لیکن چې کله الله دویمه وعده لي د 1,24,000 کم و بیش انبیاء نه لي، الله جل جلاله په میثاق سره د هغې ذکر کوي. اشاره د دې طرف ته چې دویمه وعده الله د انبیاء نه سره د قسم نه اخیستې ده. لما آتیتکم، لما کلام بیا د پاره د تاکید موطئ للقسم. قرآن بیا د دې وعدې د پاره په دویم ځل قسم ذکر کوي. ثم جاءکم رسول، اے د انبیاء جماعتا تاسو دنیا ته ولیږم. اے پیغمبرانو تاسو دنیا ته لاړ شئ، ما سره وعده وکئ او په قسم را سره وکئ که ستاسو په موجودګۍ کې ما خپل عظیم شان پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستاسو په موجودګۍ کې راولیږو. اے د انبیاء جماعته ما سره د قسم نه وعده وکئ لتؤمنن به ولتنصرنه. ستاسو د قسمي ایمان به م راړئ او د دغه پیغمبر به قدم په قدم باندې نصرت هم کوئ. الله دلته کې لتؤمنن به ولتنصرنه، لام هم د پاره د قسم، نون تاکید هم د پاره د قسم. الله دلته بیا سره د قسم نه دا وعده د 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیهم السلام نه اخلي چې تاسو به زما د آخري پیغمبر نفس په ایمان نه خلاصېږو. موږ نن ټولو ایمان دی چې تمام انبیاء الله جل جلاله را لیږلي دي، تمام پیغمبران برحق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت هم زما ایمان دی. لیکن یاد ساته دا مسلمان یوازې د رسول الله باندې په ایمان نه خلاصېږي. زما استاد ذمہ داری په آقا انعامدار فقط د ایمان سره متعلق نه ده، بلکې مانا الله وعده اخیستې ده چې د پیغمبر د امتي په حیثیت ته د رسول الله د ناموس څوکیدار یې. لتؤمنن به ولتنصرنه. الله جل جلاله عالم ارواح 1,24,000 کم و بیش انبیاؤنا سره د قسم نه وعده اخلي چې که زما آخري پیغمبر ستاسو موجودګۍ کې راشي تاسو به ایمان هم راړئ، تاسو به نصرت هم کوئ. چې کله الله وعده اخلي او د خپل ذات باره کې اخلي، الله دوباره تپوس نه کوي. الله وی الستو بربکم، ما جواب ورکړی دی بلا. لیکن دلته الله د 1,24,000 کم و بیش انبیاؤ نه دوباره تپوس کوي. اقررتم، وای تاسو د دې وعدې اقرار کوئ، د دې وعدې اقرار کوئ. الله په دویم ځل بیا تپوس کوي. واخذتم علی ذلکم اسری، تاسو ما سره دا پخه وعده کوئ. انبیاء علیهم السلام د دې نه بعد وی اقررنا، مونږ اقرار کوو. هلته چې الله د خپل ذات باره کې وعده اخیستې وه، مفسرین ذکر کوي چې الله په مونږ ګواه فرشتې جوړې کړي دي. یاد ساتئ، ما چې کله د الله الوهیت او د الله ربوبیت په عالم ارواح کې تسلیم کو، په ما باندې ګواه څوک دي؟ څوک دي؟ فرشتې. خو چې کله د آخري پیغمبر مسله راله،
اللہ جل جلالو 1,24,000 کم و بیش انبیاء تا ارشاد فرمائی نا زما دا آخری پیغمبر معاملہ دا فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین تاسو پدی خبر گوائی او تاسو سر زم پدی خبر گوائی دا زما دا پیغمبر مسئلہ دا امام تبری رحمت اللہ علیہ لکھی اللہ جل جلالو عالم ارواح کے 1,24,000 کم و بیش انبیاؤنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نصرت او پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی دا ایمان وعدہ واگستا خو ہر پیغمبر اللہ پا دے پابند جوڑ کرے ہو چھے تکل دنیا تلار شے ہر پیغمبر بدخپل امت نا دعویٰ ڈالی 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا ترالل ہر پیغمبر دخپل امت نا دعویٰ دا غستی دا کا آخری پیغمبر زستاسو پا موجود گئے کرالے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تاسو با ایمان امرالی وَلَتَنْصُرُنَّهُ دا آخری پیغمبر با قدم با قدم بانی نصرتم کوئی اللہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دا دی پابند جوڑ کری دیزے علماء خبر ذکر کئی کہ دا اللہ خو علم خو ازلی دے اللہ تا خود دی خبر علمو کہ دا آخری پیغمبر تا خو بدا طولو انبیاء نرستو رازی بیاولی اللہ پالا میں ارواح کی دا دی 1,24,000 کم و بیش انبیاء نوادہ پا دی الپازولی چھے کستاسو موجود گئے کہ آخری پیغمبر راگے ایمان بمراڑی نصرت بم کوئی حالانکہ دا اللہ پا علم کیوا چھے آخری پیغمبر دا دی انبیاء پا موجود گئے کہ نرازی بیا اللہ دا انبیاء عالم ارواح کے وعدہ دا صدا پارا غستی را دائی دا دی دا پارا غستی را علماء ذکر گئی چھ دی انسانانو تا دا آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان مقام عظمت مرتبہ واضح کی چھ زما آخری پیغمبر با دمر پا لوی شان سر رازی کہ دی پیغمبر پا موجود گئے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہم موجود ہوئے اغب ہم پا دی پیغمبر پا ایمان ہم معمور ہو پا نصرت بے ہم معمور ہو اس وعدہ خو اللہ غیستی را 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہونا چتا صبح پا آخری پیغمبر مانی ایمان امراڑے نصرت بم کوئی علماء ذکر کئی دا وعدہ با پورا کی گی سنگا دا وعدہ با کل پورا کی انبیاء علیہ السلام با نبی علیہ السلام نصرت و ایمان نصرت سنگ کئی ایمان با سنگ راڑی علماء ذکر کئی مولانا ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام چھ اسمانونو تخیجول دے پدیبانی دا مولانا ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ یو مستقل رسالہ دا یو پر رپ او پر نزول دا او بل پا اسرارو دا چی عیسیٰ علیہ السلام اللہ اسمانونو تخیجول دا سم مقاصد دا پارا دے زمانگا قیدہ دا کنا عیسیٰ علیہ السلام جون دے دے کنا اسمانونو کے دے پا قرب قیامت کے با اللہ دوبارہ غا دنیا ترا لی دا زمانگا قیدہ دا خواہ نو مولانا ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ ذکر کئی چھے اللہ دا 1,24,000 کم و بیش انبیاء نا کم وعدہ غستے وا داغی وعدی پورا کولو دا پارا عیسیٰ علیہ السلام اللہ اسمانو نو توخیلو پا قرب قیامت کے با عیسیٰ علیہ السلام دا تمام انبیاء علیہ السلام نا دا نیابت پا طور مانی دنیا تراشی او آغا وعدی ایبابو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصرت بو کی او دا آغا وعدی ایبابو شی بہرحال وعدہ خو اللہ دا 1,24,000 کم و بیش انبیاء نو مگستے دا او دغا وعدہ بیا ہر پیغمبر دا خپل امت نا غستے دا لیکن قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی انا حزکم من الانبیاء وانتم حزی من الامم حز ویلش حیثیتا حز حیثیتا ویلش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمرا خستہ خبر کڑے دا خواہ قربان دا اللہ دا نبینا نبی علیہ السلام فرمائی چکل دنیا کے ہر پا انسانانو کے مختلف انسانانو دا خپل پیغمبر اللہ را لے گا دا خپل وقت پیغمبر
د هر علاقې او د هر زمانې د انسانانو دپاره الله د یو پیغمبر انتخاب کړی دی. وانا حظکم من الانبیاء، ستاسو په حصه کې الله زه راوستم. انا حظکم من الانبیاء، زه الله ستاسو په حصه کې راوستم. نبی علیہ السلام اشاره کوي زه ستاسو یم. وانتم حظی من الامم، هر پیغمبر ته چې الله په انسانانو کې خپل خپل امت ورکو، نو وانتم حظی من الامم، تاسو الله زما په حصه کې راوستی او زه الله ستاسو کړم او تاسو یې زما کړئ. دغه وعده چې کومه قرآن کریم کې ذکر ده، دغه وعده د قرآن کریم په واسطې سره الله جل جلاله د هر مسلمان ناغسته ده چې دوه څیزونه به د هر مسلمان دپاره ضروري وي. یو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان، او دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم په قدم نصرت کول. نو دا وعده الله مونږ نه کم ځای اخیستې ده؟ کم ځای اخیستې ده؟ قرآن کریم کې. قرآن کې الله دا وعده اخیستې ده د آخري پیغمبر باندې به ایمان هم راړې، په آخري پیغمبر به قدم په قدم نصرت هم کې. دا نن د یو جماعت کار نه دی، دا د مولا کار یوازې نه دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی په حیثیت باندې الله دا وعده مانا اخیستې ده چې ته به زما د پیغمبر د ناموس څوکیدارې، ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس څوکیداري کې. ووایئ چاته دا وعده قبول ده؟ څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم څوکیدار جوړېدل غواړي؟ الله دې موږ دغې څوکیدارانو کې راولي. بیا راشئ وګورئ صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، دا الله په ذات مې قسمی د څوکیدارۍ حق ادا کړی دی. ادا کړی دی که نه دی ادا کړی؟ څوکیداري کړې ده که نه ده کړې؟ څنګه څوکیداري کړې ده؟ داسې څوکیداري کړې ده. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه د جنگ میدان دی، د هغه جنگ په میدان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غشي راوریږي، غشي راوریږي. د کافرو مخ رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته شو، دا صحابي را مخې ته شو، دا آقا نامدار مخې ته ودرېد، ډال یې راواغست، هغوی غشي راورئ، دی په ډال باندې غشي منې کوي. یو ټیم داسې راغی چې د دې صحابي د لاس نه ډال کته پرېوت. چې کله ډال کته پرېوت، دې صحابي هغه غشو ته لاس مخامخ کو، غشي راځي دی په لاس باندې ټینګئ. ما او تا به یو غشي هم په لاس ټینګ نه کو، ما او تا که لاس هم چا په کاڼي وویسته نو قسم بالله دا لاس په ټینګ نه کو. یو غشی راغی په لاس منې کوي، دویم راغی، دریم راغی. تاریخ گواه دی 57 دریکم شپېته غشي حضرت طلحه په دې لاس را منې کړي دي، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نقصان نه دی پرېښی. ان تر دې پورې چې د لاس تمام رګونه کټ شو، لاس شل شو، لاس کته را پرېوت. قربان بیا وروستو د دې صحابي نه تپوس کوي، ورته یو بل صحابي ورته وایي طلحه ستا د لاس نه چې ډال پرېوت، تا غلاس ولې مخامخ کو؟ تا به لاس نه مخامخ کو، زره به ښکته شوی وي، ډال به دې راغیستی وي، دا غشي به دې په ډال منې کړی وي. قربان حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي یو لحظې له خو مېړه کې رالل چې طلحه دې ډال پسې کته شه، دا ډال راواخله. خو بیا مې په ړه کې رالل چې ای طلحه که ته ډال پسې کته شوې، په دې دوران کې غشې په آقاو لګې، سبا د قیامت میدان کې به د الله پیغمبر سره سترګې څنګه لګې؟ الله په ذات قسم حق ادا کړی دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هجرت په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره ځي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله سم طرف ته راټوپ کی، کله الټه طرف ته راټوپ کی، کله مخې ته راودانګي، کله رستو راټوپ کی، په لاره روان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي ابو بکر ولې بېچینی، ولې داسې بېچینی؟ کله مخکې، کله رستو، کله سم طرف ته، کله ګس طرف ته. دا شک کار دا دی، دا شک کار دا دی چې دی به د خپل معشوق پیره کوي، څوکیداري به کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل د الله پیغمبره زه چې ستاسو نه مخکې شم، زما ډکې یره پیدا شي چې د رستو نه څوک په تاسو ګزارو نه کړي، زه رستو راټوپ کم. بیا مې ډکې یره پیدا شي ښي طرف نه څوک ګزارو نه کړي، ښي طرف ته راټوپ کم. بیا چې مې شک پیدا شي چې د دې بل طرف نه څوک گزارو نه کړي، دې بل طرف ته راټوپ کم. زما محترمو د عاشق او د امتی کار دا دی، کم غشي رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته مخامخ دي، عاشق به هغه په خپله سینه باندې علي د خپل پیغمبر څوکیداري وکوي. او بیا هغوی ته الله
عزتونه ورکړي، هغه ته الله عزتونه ورکړي. ولې ورکړي؟ ځکه چې د څوکیدارۍ او د عشق حق ادا کړی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مشهور واقعه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت د پارتلو، ابو بکر صدیق ترانو داسې په شاو کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپو مبارکو نویني رواني. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را منډه کړه او مخې ته کېناست. نبی علیہ السلام ورته وایي ابو بکر سکه ورته وایي د الله پیغمبر نور به په دې خپو باندې نظر را پشاشه. نبی علیہ السلام را پشاک څوک چې تلي دي هغه ځایونو ته هغه ته علم دی چې څوک نه دي تلي الله دې مونږ ټول بار بار هغه ځایونو ته بوځي. هغه غار ته یوازې ختلم کارې دارت ښه یوازې ختلم هغه غار ته کارې دارت. لیکن ابو بکر صدیق خدا سے عاشق نه ده کنه، هغه په اوږه باندې په خپل اوږه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غار ته خېجولې. بهرحال چې غار ته لاړل، غار صفا کټول واقعات تاسو ته معلوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق ته وکتل. ابو بکر صدیق رضوان ته فرمایي ابو بکر سے بیچے نه غوندې بیچے نه د الله پیغمبر ته کې شوی ما د الله پیغمبر ته کې ما. نبی علیہ السلام ته فرمایل خط کې آو او ته لړشه غار کې دنه وب پرتی دی اس کا. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تپوس نه کوي چې د الله پیغمبر دا غار خو ما په خپل لاس او صفا ک دنه وبسته ځکه چې بیا خو صدیق نه ده کنه، صدیق خو وای دی ته چا به تپوس نه کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمای لاړم چې د غار دنه یې سي ته ورلم خسته لوخي کې خسته وب پرتی رالم. نبی علیہ السلام را ته ویل اوس کا ما اوس کلی د پيو نسپینې وي د شاتو نه خوږې وي بیا مې نبی علیہ السلام لا ور کړې. نبی علیہ السلام اوس کلی بیا مې دا غینه رست تپوس کو دا نبی علیہ السلام نه د الله پیغمبر دا وبچرته. نبی علیہ السلام فرمایله ابو بکر ستا دا جذبه ستا دا قربانی ستا دا عشق الله ویني. تا چې کله دلته په غار کې د اوبو شکایت کو د تند شکایت دیو کو الله جل جلاله هغه پرشته چې کوم په جنت کې د جنت په نهرونو باندې الله مقرر کړی دا الله هغه ته حکم وکړي چې غار ته ابو بکر له وبه ورساو. دا وب الله د جنت نستا د پاره راولېګلې. علامہ برهان الدین حلبی رحمت الله علیه ذکر کوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه په جړاش وې دا الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم الله سره زما دومره قدر دی ز الله ته دوره خوخه. نبی علیہ السلام ته فرمایل ابو بکر ته الله تر دینم ډیر زیات خوخه، بلکې کچر ته زما په امت کې یو سړی داسې راپاسي چې دا هغه عمل د 70 انبیاء د عمل برابرۍ د 70 انبیاء د عمل برابرۍ. خو ابو بکر چې تا سره بغض ساتي جنت په دې سړی حرام دی. دا د هغه عشق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس په خاطر د قربانو نتیجه وا. او بیا په هر زمانہ کې د نبی علیہ السلام آخری خبره کوم دا هغه د نبی علیہ السلام د دور نواله تر دې ساته پورې په هر زمانہ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان پیدا شوي دي، لیکن الحمدلله الله دا هر دور کې دا دشمنانو مقابله کې صدا سے خلق را پورته کړی دی چې دا هغه خلکو سرکوبي کړی دا. نن زما استاد دور دی او زما استاد ایمان او د عشق د دواړو امتحان دی چې نن په دې صدا په 13 صدای کې مرزا غلام قادیانی په هندستان کې د نبوت داوا وکړه. نن داغه پیروکار په دې ټول علاقه کې دي، په ټوپای کې اوسم موجود دي، په کلابټ کې اوسم شتا، په کوټه کې اوسم شته، په مینای کې اوسم شتا، په صوابای کې اوسم شته. دا ټول علاقه کې هغه قادیانان نن موجود دي. نن لګیا دي هغه د هغه کذاب د پاره خپل قربانای خو ورکوي، خو نن زما مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس د پاره قربانای ته تیار نه دی. یاد ساتئ کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس د پاره قربانی ورنکړه پرب مې د قسمی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خدا غداری هغه شهدا چې کوم شهدا د رسول الله د ناموس د پاره وینه توې کړی دا دا غویني سرم غداری ده. نن زما اوستا امتحان دی. نن 7 ستمبر دی. په دې 7 ستمبر دی ملګرو ولې دا پروګرامي خره نو زما محترمو
د مرزا کله چې پاکستان جدا شو د هغه وخت نه تر 74 پورې دا تحریک چلیدو چېرې دا قادیانې دې په آئین کې کافر وګرځي، دا قادیانې دې اقلیت وګرځي. او په 7 ستمبر ټیم سره په 7 ستمبر تقریبا مازیګر ټیم د 4 بجو نه بعد په 7 ستمبر 74 باندې د 4 بجو نه بعد په دې ټیم کې الله جل جلاله مونږ او تاسو ته دغه خبيث نه آئینی طور نجات راکړي. لیکن په معاشره کې دغه خلک اوسم سرګرم دي. یو 6 ستمبر دی، یو 7 ستمبر دی. په 6 ستمبر باندې د ملک جغرافیایي سرحداتو تحفظ شوی، په 7 ستمبر د دې ملک د نظریاتي سرحداتو تحفظ شوی دی. او آخر کې یو خبره کوم، مصور پاکستان علامہ محمد اقبال مرحوم با فرمایل ویل بے قادیانی اسلام اور ملک پاکستان دونوں کے غدار ہیں. دا قادیانانو د پاره چې دا قادیانان چې دي دا د اسلام خودی دشمنان، د اسلام خودی غدار، لیکن یاد ساتئ دا د پاکستان هم غدار دي، اوږد داستان دی. لیکن صرف یو خبر ستاسو مخې تقدم په 47 کې چې کله پاکستان را جدا شو، دا تقسیم چې کېدو نو دا په مردم شمارای باندې کېدو. چرته مسلمان سیوا دی په کومو علاقو کې پاکستان سره دی شي، چرته کافر سیوا دی آخوا دی شي. نمبر راغی د ضلع ګرداسپور. نن دا کشمیر زمونږ د مرای اډو کې دی که نه دی؟ د مرای اډو کې دی که نه په ښکته راځي نه په بره ځي، نه مرای اډو کې دی. خو تاسو ته پته شته چې دا د کشمیر د پاکستان د پاره داسې د نقصان فیصلې چې شوي دي دا ټول د مرزایت د وجې شوي دي. زمون کشمیر ته واحد لاره ده او هغه ګرداسپور ده، او ګرداسپور کې د خنزیر پیدا شوی او مرزا غلام قادیانی. په 47 کې مردم شماری چې وشوه نو ضلع ګرداسپور چې و په دې کې یو طرف ته مسلمانانو، بل طرف ته هندوانو، او دریم پکې دا خبیثانو مرزایان. نو مرزایانو په مردم شمارای کې ځان په مسلمانانو کې حساب کړ. نو چې مسلمانانو کې ځان حساب کړ نو د مسلمانانو تعداد دا په هندوانو سیوا شو، نو دا اعلان وشو او ضلع ګرداسپور د پاکستان سره شو. دا د پاکستان حصه وګرځېده. او که ګرداسپور مونږ سره وی نه به مونږ ته د اوبو دا مشکلاتو د انډیا د طرف نه، او نه به نن کشمیر زمونږ د مرۍ اډو کې ګرځېدلی. 15 بعد دې خنزیرانو درخواست ورکړ چې نه خو مونږ مسلمانان یو، لہذا مسلمانانو کې مو هم حسابوئ، مونږ هندوان هم نه یو، دی کو مو هم حسابوئ، مونږ یو جدا قوم یو، زمونږ یو جدا حیثیت او زمونږ یو جدا شناخت دی. دوباره مردم شماری وشوه نو چې د مسلمانانو نه د دوی تعداد کم شو نو هندوان په مونږ سیوا شو. چې هندوان سیوا شو نو 15 شپږ یا هفته بعد ضلع ګرداسپور په ډرامایي انداز کې د پاکستان نه واپس هندوستان سره شوه او کشمیر زمونږ د مرۍ اډو کې جوړ شو. بیا د کشمیر د مقدمې مسله راغله. دا علما، دا نیکان، دا نن هم موږ د مولا خبرې ته څه خبره نه وو، نن هم چې مولا خبره کوي موږ دا د ځان له کار کتلی دی، مړه بس هسې لګیا دی سړیا، هسې لګیا دی. په هغه ټایم کې د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت امیر قاضي احسان احمد شجابادي رحمت الله علیه جسټس منیر سره یو طویل میټینګ وکړو او جوله یې ورته خوره کړه چې دا کم کمیشن جوړ دی د دې نه دا سر ظفر الله لرې کوي، دا سر ظفر الله ر دې نه لرې کوي. زمونږ مقدمه د سر ظفر الله نه لړاوئ، دا قادیانې د خنزیر ګورې دی به پاکستان ته نقصان ورکړي. اکه کار وشو، هغه مقدمه سر ظفر الله قادیانی ته ورکړه چې زما د ملک لومبی وزیر خارجه او د بدقسمتۍ د وجې نه زما د ملک لومبی وزیر خارجه سر ظفر الله قادیانی و، او هغه د پاکستان خلاف هغه چالونه وچلول چې هغه کشمیر دې ځای کې داسې نښترې چې اس لارې نه روځي.
نو بیا څه وخت بعد جسټس منیر یو ریپورټ چاپ کړو چې دا زمونږ ډیره زیاته غټه غلطي وه چې مونږه سر ظفر الله په دې کې اغستی و خو د مولیانو خبرې ته خو څوک خبره نه وایي که نه مولیان خو همیشه دپاره جالندری رحمت الله علیه ذکر کړي دي چې د 1953 د ختم نبوت تحریک وچلید نو د ختم نبوت د تحریک نه بعد بیا یو سرکاري ادارې یو افسر زمونږ دفتر ته راغی ما ترې نه تپوس وکړو چې حضرت سر ستا څه خیال دی دا د 53 تحریک چې مولیانو چلولی دی نو د دې تحریک په باره کې ستا څه رایه ده وی هغه په ژړا شو وی راته وی چې قسم دی چې اول مونږ ګینې ویل چې دا مولیان لیوني شوي دي ځان لی کار کتلی دی بس هر وخت روډ ته راوځه او چغې وباسه او ختم نبوت او زنده باد او دا پاګلان دي خو په خدای قسم وی په ژړا شو راته وی چې که تاسو د 53 تحریک نه وی چلولی نو تاسو به د دین اسلام هم غدار وی او د ملک پاکستان به هم غدار وی که تاسو تحریک نه چلولی پاکستان قادیانی سټیټ جوړ شوی و قادیانی سټیټ ګرځېدو 1953 تحریک چې علماو چلولی و په هغې کې تاسو مشرانو وینې توی کړي دي دا صرف او صرف د دې ملک پاکستان د بچاو دپاره چې دلته قادیانۍ په موږ باندې مسلط نشي د تقسیم نه بعد د مرزا قادیانی یو زوی دی مرزا بشیر هغه یو کمیټي تشکیل کړه چې په پاکستان کې خو زمونږ حکومت رانغی چې حکومت رانغی لاړ شئ وګورئ په پاکستان کې په 4 واړو صوبو کې یو صوبه داسې پکار ده چې په هغې کې زمونږ حکومت وي کمیټه یې رپورټ پیش کړ چې داسې صوبه زمونږ بلوچستان ده ځکه چې د افرادو په اعتبار کمه ده د رقبې په اعتبار سره سیوا ده راپورټ یې ورکړه چې د قادیانانو حکومت او ګورنمنټ به په بلوچستان کې په ښې طریقې سره راشي مرزا بشیر پوری طور د بلوچستان دوره وکړه نن هم تاسو ګورئ تاریخ گواه دی هغه چې بلوچستان ته کم په غرور او په کم تکبر سره راغلی و په خدای مې د قسم د هغه غرور او د هغه تکبر توړ فقط مولا کړی دی قسم دی چې صرف مولا کړی دی هغه چې بلوچستان ته رادننه کېده نو په بلوچستان په بارډر باندې هغه ته قادیانانو پیغلي جینکۍ راوستې وي د دواړو طرفونو په قطارونو کې سملولې وي ویښتۍ وله خواره کړي وو او لارې جوړه کړې وه هغه بلوچستان ته مرزا بشیر د هغه پیغلو جینکو په ویښتو باندې بلوچستان ته رادننه شوی دی دا د قادیانانو غرور او د تکبر عالم او باقاعده جلسې وکړه او اعلان یې وکړه په هغه جلسه کې چې بلوچستان قادیاني صوبه ده قادیانی صوبه ده لیکن دخلم خدای یو مولا پیدا کو حضرت مولانا محمد حیات صاحب رحمت الله علیه او پورونی د بلوچستان تاریخ ذکر کوي یو توپانی دوره وکړه چې د هغې په نتیجه کې الحمدلله عوام را بیدار شو یو 4-5 مرزایان او قادیانان خو یې سپلای کړل او دته ادارو ریپورټ ورکو چې ظالمه د بلوچستان نه سوره زر وتی شي دوره زروزه کې دا خلک به د نوړی کی بس مرزا بشیر دوخ په خپل او دو پردای الله بلوچستان محفوظ اوساتو په خدای قسم چې په دې کې د علماو کردار دی دا د علماو لیکن بدقسمتی دا ننم داو چې ننم هغه خلک لګیا دي ننم غیر لګیا دي دلته کې دا هغه قادیانی پتنی آبیاری کوي دا علما چې چغي وای دا بې ځایه نه وای خو ډېرې خبرې داسي چې هغه په عوامي مجلسونو کې علما نه کوي د څه مجبورو د وجې نه کوي ورنه یقینا چې نن هم دلته کې هغه فتنه سرګرم عمل ده او هغه فتنه خپل کار کوي لہذا دا 7 ستمبر چې نو په دې 6 ستمبر الله انډیا خشرمولې وه او په 7 ستمبر الله قادیانیان خشرمولي او دا انشاءالله عهد وکوي اخیری خبره کوم عهد وکوي چې د قادیانانو مشران دا زمونږ مشرانو زغلولي او انشاءالله کشرانو ته به لمونږ بسترې پوږ وکو ټیک ده که نه انشاءالله د دې دپاره چې څه قسم د قربانۍ ضرور فلحال خو زما عزتمندو دغه قرباني ده بیداری ځان کې پیدا کړو بیداری پیدا کړو اوده نشو نن قادیانانو مصنوعات چې مونږ کم مصنوعات قوم ته خو په خدای قسم هغوی د سکندونو په اعتبار سره دویم قسم مصنوعات میدان ته رایستي د قادیانانو مصنوعات دومره حد ته ورسېدل سوچ هم تاسو نشئ کولی چې هغوی د قادیانیت د آبیارۍ دپاره څومره کوششونه کوي نو انشاءالله د دې خبرې عزم او لوز
چې د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زیر نگرانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس د پاره د کمی قربانی ضرورت راځي ان شاء الله غ قربانی به مونږ ورکو ټیک ده کنه ان شاء الله الله جل جلاله دې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب न जब तक चटमल में स्वादे बुद्धा की आमद पर खुदा शाहिद है कि काबिल मेरा ईमा हो नहीं सकता हजरत से ढेर इल्मी और ढेर तहकीकी बयान नवाज क्योंकि उस नमाजिगर नमूज के कंदन हटेम निस्दे उस पर आज़ान कीगी ताकि नबात का व्यामुज का जमात अदा कीगी ताकि नबात का व्यामुज इंशाअल्लाह द प्रोग्राम वेम नशिद आगा मखलूरात बंदे बुजुर्ग नो के कम हजरात